موږ د ساينس په اړه کې چې معلومات حاصلو د دې لپاره حاصلو چې موږ دا څه شي دا هم د علم یو ذریعہ ده کنه زبانو د ساينس دا موږ له وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. طلب د علم د ساينس په ذریعہ سره انسان څه کوي پرمختګ کولای شي ټکنالوژي حاصلولای شي. نن هر سړی راځي مسلمان ته تبکی ورکوي ولې موږ سره موږ هغه وسایل ته ځان نه رسول دی به مشکل دا جوړي زمونږ چې دا کوم معاشره دا مشکل دا جوړي ټول سرکاري خزانه په دې تعلیمي ادارو خوري اعتراض به موږ کوي تاسو ولې یو ساينسدان نه پیدا کړل لکه موږ تاسو ساينسدانان دلته جوړو موږ تاسو عالمان موږ تاسو د معاشري او پوهه یو عقلمند انسانان یو تعلیم یافته انسانان دلته جوړو چې تاسو په ژوند څنګه تیروي د ژوند اصول ضابطه حیات په څنګه تاسو تیروي. نو موږ په مدارسو کې دا کوو تاسو باندې چې دا کوم فند استعمالي تاسو یو نیوټن ولته کې اینشټاین ولته کې سټیفن هاکینګ ولته کې تاسو یو ټیلیسکوپ جوړ کړئ لکه دی جیمز ویب ټیلیسکوپ اوس پر لګل دي اوس تاسو سره دونه داسې دغه نشته وسایل نشته چې تاسو څو کې صرف سپوږمۍ ته ځان ورسوي ته مریخ ته تلل شي ته بر نور سیارو ته تلل شي ته نور څه ته وږي. نو ساينس ویل دا ضروری دی خو ساينس نه عقیده ثابتول دا ضروری نه دي. نو موږ د ساينس په اړه کې وسه مفید معلومات استاد ته وړاندې کوو. پولیس په عبارت شروع کړه خیر د ساينس په اړه کې مفید معلومات د ساينس په اړه کې مفید معلومات اول په 0 درجه سنټیګریډ باندې کنګل کیږي مناسبانه په 100 درجه سنټیګریډ باندې استاد به چې سره تاسو ته نه دې سره دا تعلق دی چې سره دا ساينس مخکې روسته کوي نو تورته چې ترازه دا د اوبو د ماده دغه وکنه وضاحت وکړي چې دا اوبو په 0 سنټیګریډ باندې کیږي په دې وخت کې تاسو لپاره ضروري دی په زبانو چې اوبو په 0 درجه سنټیګریډ باندې سکی کنګل کیږي او په 100 درجه سنټیګریډ سره به سکیږي 100 درجه سنټیګریډ شي ورته باندې وخت موږ په دې علاقو کې شي سر سره پاس کنګل اوبو کنګل شوی کنه پته نه 0 درجه ته رسیدي چې خټکه اوبو 100 درجه ته چې ټمپریچر ورسیږي دا به خټکیږي زبانو. دویم نمبر کوريار دلمر ضرر رسونکو شواګانو د اوازون ګیسونو په جماله د دنور کې چې ډیر د جراثیمي او ډیر د انسان صحت ته د انسان معاشره ته نقصان رسون کی د حرارت په دې کې موجود دي چې ذرات داسې دي هغه د ګیسونو په وجه کېږي فلټر کېږي دا موږ چې د نور رڼا راسيږي دا فلټر شوی را راسيږي ځکه موږ ته نقصان نه رسي مونږ زبانو د زمګي کشش سکل نه چې کم شي بهر شي نو هغه د وزن صفر شي اوس ته د فضا نه وزه د چت د زمون بر فضا دنه بر وزه ستا وزن بس صفر شي سبا شي وزن چې صفر شونه بیا به ګرځي بیا پکې ودرېدل نشته بیا ګرځېدل دي بس تاوېدل دي پکې بیا پکې او په پرې د وبو هم سمکه ته ناراضي وبو په وا ګرځي او دا موږ په نن سبا پستر کو مونږ دلته کوم خلک فضا ته تللی دي فضا کې چې کوم موجود دی هغه ویډیوګانې موجود دی هغه چې وبم سکینو په یو انداز سره اسکی هغه ټول هر سیالو زیرالو حکومت سر کومنځه ما حکومت تختی را تختی به راوړي بس هغه ځکه چې د وضاحت په موجود دی مونږ خو دې صرف ساينس منګله دا خودل ودنه دا نظام دلته څنګه پته کې دلته ګریویټیشن موجود دی که چې شکل او برولې نشته دا جواب تعالی سو درکې دا ول اسلام درکې چې د نوسته الله تعالی موجود دی دا هر څه کنټرول کوي مونږ زبانو. پنځم نمبر سلورم نمبر دا کوريار محوري گردش بنشي نو انسان وزن بکاته دا محور کی گردش کس بکا کوي بکا په محور کې گردش کوي په مدار کې کوي او مدار کې سونه کوي مدار کې سونه وخت تاویږي مدار کې سونه وخت تاویږي درویش حضرت مدار کې پدا کې یو کال کې مداري گردش محور کې 24 غنټو کې تاویږي محور کې چې کېږي د سره د موسمونو د 3.5 باندې شي شم د زبانو من زبانو کې چره د بکه محوري گردش تغه شي بند شي د انسانانو وزن بچ شي من زبانو دا بزیات شي. پنځم نمبر قوانین د حرکت او کشش سکل نیوټن ایجاد کړی دا په 1600 کې تیر شوی زبانو دا نظریه و د سټیفن هاکینګ او د په اړه کې مشهور ده خبره ده چې دا د پروتو او دا ونه لا د راس ټوټه سره مانا را پریوته سیو د پستر باندې ولیکن د به تاسو چې به دا برولې نه شي لاندې راځي به دا لا د کړل ګریویټیشن لا د قانون ویلا معنا قانون د به دا ایجاد کړل مولوی سپارو نو د ګریویټیشن دا د ایجاد کړی دا چا خو سټیفن هاکینګ وایي چې سیو را پریوتل د سر باندې داسې چو منګلټه وتا سه د حقیقت دا والله ولم بعض خبرې مشهوري وي د چا په باره کې خو هغه شان تک نه وي. شپږم نمبر د انسان وینه په 10 سکندو کې د جسم دوره مکمل وي ته ګوره تاسو په 10 سکندو کې ستاسو د جسم دوره تاسو کې د ازمینه کوي. اوم نمبر د انسان د جسم هډو کې د کیلشیم او فاسفورس د عناصرو نه جوړ جوړ نشه بس د انسان د زړه سلور خانې د انسان جسم په سامان
صابونه 25 لکه دي منصبانو ښا او د انساني جسم ته 800 ملي ګرامه کلشیم ضرورت دی منصبانو نه هم د انسان په جسم کې څل ورځې وروسته زړه وینه په نوي سره بدلیږي دا ضروري دی دا تاسو ته ترقیحاتو په تور استعمالونه شي منصبانو ښا لسم نمبر وایرس ته پیراسایت وایي ځکه چې دا صرف په جاندار زونو کې ژوندي پاتې کېږي پیراسایت وایرس د پیراسایت وایي ځکه چې دا صرف په جاندار شیزونو کې ژوندي پاتې کېږي ځمکه 18 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره ځمکې رفتار څومره دی 18 کیلومتر فی سیکنډ خامونه سبانو دا به سره لیکي شابه د ساينس د ریاضي د شاخ اولنی مسلمان ساينسدان عمر خیام دی ساينسدانان الحمدلله دا زمنګ مشرانو وسروس تر روان دي ټول تفصیل پر روان دي کلندر د تقویم ایجاد کوونکی هم عمر خیام دی عمر خیام د مرسبانو تقویم کلندر چې موږ ورته وایو دا چا ایجاد کړی عمر خیام ایجاد کړی مرسبان اولنې هواباز عباس بن فرناس دا سوچو کو د عباس بن فرناس د مامون رشید په زمانہ کې تیر شوی دی دا سوچو کو چې دا الوزي دا مرغیل انسان ولې نشي کېدی به د تحقیق کو دی به یو کس تا کړو هغه ته دا کو څور ته هغه را خوش کو وزر غونډه کې دا یو له جوړ کو او خو هغه تکړه و سره بیا هغه را پرې وته دا به سوچ کو دا به په خپل ځان د تجربه غالبا کړو دا به سوچ کو چې وای دا انسان امرغول نه را پروزي د مرغم پر خوازوالوزي هغه چې دا لکې نه دی صحیح د مرغې چې بیا ورته اول به تصور پېښ کوم چې ایجاد کیږي سکیږي اول یو تصور دا تصور د جاز د عباس بن فرناس نو دې ان وروسته به دا تحقیق کو دا د جاز دا تصور راغی اوس او منصبانو موږ ارتقا ولې نه کیږي چې موږ جاز ضرورت دی خدا خپل یو ځان نه موضوع د منصبانو نو اولنې هواباس دې د عباس بن فرناس د منصبانو پنځم لسم نمبر شابه سلیب ایر یعنی د کار ایجاد کوونکی عمر خیام د پدې سره د نظام شمسي صحیح نظام ملوکاتو په اړه کې معلومات حاصلېږي لسم نمبر د ریاضي شاخ الجبر د مسلمان جبر منصبانو صفر ته د عدد دا او تخوارزمي ور کړي چې صفر پکې نه تبسو کی نه هو پورې خوازه او صفر سره ما چونو لست څنګه ثابت دی دنه ټول د چې سونه د ساينس تحقیقات کیږي او د سونه د ریاضي د فارمولې استعمال د مسلمانانو لپاره دا صفر په موجود خو د عدد په تور نه موجود شوی د عدد په تور د ایجاد کړی چې دا یو ځان له صفر ځان له عدد دی بنه دی دا ځان له وجود لري سره دا وجود لري منصبانو صفر په تور د عدد د چا دی بابا استعمال کړی دی د الجبرا بابا ویل کیږي منصبان ته سوچو کته سوق دي مسلمانان دي الحمدلله د ریاضي شاخ الجبر د مسلمان سیدات خوارزمي ایجاد کړی د ریاضي د صفر ایجاد کوونکی هغه خوارزمي دا غوان دي منصبانو اول د طب په اړه کې د انسایکلوپیډیا ایجاد کوونکی مسلمان سیدان ابوبکر محمد ابن زکریا رازی رحمت الله علیه دا ګوره زموږ ټول مشران الحمدلله دي د دنیا د پیمایش په اړه کې اوله تجربه د البیرونی کړي د منصبانو په جیلم کې منصبانو د دنیا د پیمایش په اړه کې اول تجربه کړي دا ساينسدانانو ایسا خو دې خو خلکونه نه داخله منی مونږ شبانو په مقام د جهلم کې د کویلې په مدد سره کړی دا ابن سینا کتاب القانون الشفاء د یورپ درسګاو دوست په جبان څه شه دي تاسو هم شامل دي غیر سکه داسې کتابونه ستا مشران لیکلي دي کبھی نو جواب مسلم تدبر بھی کیا تو نے او کیا کر دو تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے خوشی محبت میں کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤ ویسا ہوئے مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے ابا کے جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارال ته خو چې کله ته لاړ شو وګوري دا غوي نصابونو کې زمنګ نصاب دا غوي په درسګاو په یونیورسيټو کې زمنګ نصابونه د موږ د مسلمانانو فلسفو پڑھاوي مولوی موږ د الله رب العزت قابل کړي ته ضرور موږ ته رم الته موږ له دمکې راکې چې زرا شبیا برازم موږ ته دلته موږ د پور کو چې والله کنه په امریکا کې پاتې موږ ځوان بچو دا بسو اسامه بن لادن رحمت الله علیه پروم باسه کول مشمنان بدوی د کول موږ چې به ځوان را پاسي کوم سره ټیکنالوژي دمي او را پاسي ایمانی طاقت بینو بیا ور طرف سو دا وای بیا ته خوب نشي کولای او به موږ سره ټیکنالوژي راشي بیا وسکی والله که تاسو به سرم د نو چت کستا بخول کدا امریکانانو دا امریکانانو ستا غلامونه کړه کنه او بس نشته موږ سره وسایل نشته خو ایمان موږ نشته او موږ په وسایل په ایمان سره راځي وسایل چې تاسو له اور په ایمان وانتم الاعلون درته بس قانون یې ته پیش کړل چې وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ټول د پاسه کېږي نو الله دې اول موږ ایماندار چې زموږ معاشره زموږ مسلمانان اب ساره یو مرګري سوال کو دا ته تبلیغ هم چلو لایف کې راغلی مولانا صاحب یې ولکته چې مونږ 10 کو 100 روپے ورکړي نو مسلمانانو دا ځین چې مونږ عبادت ته خدای لپاره کې پیسې ورته علماء ورکړي نو سوچو کنه دلته چې تا کې دومره ایمان ته خطر راغلی ستا بچي نو ته بس ته امریکا سره مقابله وکړو ته به ایټم بم ایجاد کړو ته بس
بلسټک مزایل او چې ایجاد کړی دیم دي نو دا هغه په کنټرول کې ستا په کنټرول کې ته به سره پاسه خپلې مپلې په وخت چې زنګ درنه ونه وي مونږ زبانه او کنه نو کنه درته دا هو کله باندې ما ټم بم جوړ کړی دی لپاره چې زبر فلسطین دفاع کوم شلم نمبر تو رسید مونږ اول ماهر نباتات ابن بیتار دی په 1300 بوټو باندې تحقیق کړی دی 1300 بوټو باندې مونږ زبانه د تحقیق کړی او د وینې دوران کول ایجاد کوونکې مسلمان سیدان ابن نفیس دی شاباش په دنیا کې اول دبرګي علاج دریافت کوونکی هغه مسلمان سیدان ابوبکر محمد ابن زکریا رازی دی د علم بصارت اول مسلمان سیدان هغه ابن الحسن دی د علم بصارت مبارک د دې کتاب چې نوم یې دی کتاب المناظر مرتب کړی دی چې یورپ ترې پیدا غوښتي دا کتاب په لاتینی ژبه کې ترجمه شو او ټول یورپ ترې پیدا اوچته کړه دا ټول زمونږ دا کتابونه ترجمه کړل خپل ژبه ته وړه او اوس په دې خپل نمونه دي مناسبانو د علماء مختلف شواګانو په باره کې معلومات عمر خیام اندازه لګولې د خلیفہ مامون رشید په زمانه کې د ساينس لپاره د بیت الحکمت تجربهګاه جوړه کړې وضاحت په مخکې شوی او چې بیت الحکمت یې جوړ کړی او یورپ کې د ټولو ناول مسلمانانو رصدګاه قائم کړې وه په هسپانیا کې مناسبانو اول دا رصدګاه موږ جوړه کړې وه چې د دې اوس ناسا دلته په امریکا کې رصدګاه دغه چې دا ته د فلکیاتو متعلق د ساينس متعلق د لپاره مکمل یو تحقیقي اداره چې تحقیقي اداره رصدګاه نامه شبان د علم کیمیا باندې مسلمان ساينسدان هغه جابر ابن حیان دی شاباش بحری جهاز سفر د لپاره اول کتب نما ایجاد کوونکی ابن باجا دی مسلمان ساينسدان د مسلمانان ساينسدان د ګلیل لمخ کې د دوربین ایجاد کړو په اوسنۍ کې اوسنو فلسفو کې د دې د باندې څوک غني د فلکیاتو څوک غني ویلیم دی کوپرنیکس کنا د کوپرنیکس دغه په دوربین سره د سړی وکړه کوپرنیکس چې نظریه پیش کړ چې به مرکز ته دنیا نه د انور دی هغه چې کله هغه څه کوه ته بدعتي شو پاتوي په لګول او ګلیل به دوربین ایجاد کړ د دوربین په ذریعہ د دغه مخ کې دوربین موږ ایجاد کړو مولوی صاحب اول قطب نما وسنګ معلومه ابن باجا کړو مولوی صاحب د مامون رشید په دور کې درې فرات په سوچا ایڈن هیبل 1925 کې د هیبل ټیلیسکوپ دی ولې ګوګل په ذاته به هغه د بیگ بینګ د نظریه په کې را لایته چې کائنات بس یو ماده نه پیدا شو وجود یو کو بس د خوريږي ورس مورت مرکز هم پکې نشته ډېر اسلام عقاید د بیگ بینګ د نظریه سره ثابت شو خو موږ دا نظریه د څه دي عقیده نه د موږ سبانو ما ته اکاس نه تاسو چې ته بیگ بینګ د بار خدای باندې خالق وي او باندې خالق خدای خو منه ما به اعتراض څه خبر به چې بالا اعتراض کینو الله صفات سره باندې کني باندې وای منه ما به غلط نه کړم صفات باندې وای دا څنګه پیدا کړ دا چې دنیا نه ورو ما څنګه پیدا شي چې ولې پیدا کړ مې دا لپټاپ چا جوړ کړل څنګه جوړ کړل ته بودار شي بار کې دا پکې څنګه جوړ کړل خو په کپڑے کې جوړ کړل د پرځي پیدا کړل ورته مټیریل ورته راوړل به جوړ کړل اوس ته خدای باندې کې چې څنګه پیدا کړل نو الله کون فیکم ذات پیدا کړل ماده نو پیدا کړل اوس ته چې ولې پیدا کړل دا ولې جواب پکار دی د څنګه جواب د جوړون کې نسوک نه کوي چې دا دی ولې څنګه جوړ کړل او ته سم جوړ کړل چې دا تا باندې پروت دی ته پکې نقصان پیدا کړل او ته پکې نقصان پیدا کړ نو بس بیا سره کوئی کوم چې خدای باندې سره صفات باندې او خالق باندې نو بیا دا څنګه جواب مکو د وو چې ولې کړی چې جواب مقدر کو چې ستاره ژوند مقصد معلوم دی ته حیوانات په شان ته نه سره په څه کې خواهشات به پوره کړي مونږ سبانو ها د مامون رشید په دور کې درې فرات په غاړه د ځمکې قطر او حجم د معلومولو کوشش مسلمان سیدان خوارزمي کړي مونږ سبانو چې د حجم څومره مونږ سبانو د قطر او د ټول ورته وضاحت کړي وښتم نمبر تیزاب ایجاد کوونکې جابر ابن حیان دی کیمرا ایجاد کوونکې ابن حسن دی د رڼا باریکې شواګانې په باریک سوري کې د نوزو په کومه پرده باندې لولګي په بارا پرده باندې الټا عکس جوړيږي دا ګوره کیمرا ایجاد کوونکی دا خزم مشران ایجاد کړی شابه ابن زکریا رازی د میزان طبیعي په نوم سره تل ایجاد کړی و چې په کوم چې د مختلف شیزونو صحیح وزن معلوم کېدو نصیر الدین توسی په هغه مقام کې تحقیق د پاره رصدګاه قائم کړی و په کال 1259 نصیر الدین توسی خاني تقویم په 1200 کالو کې تیار کړو چې تر اوسه پورې په مشرقي ممالکو کې په 1200 کالو کې تیار کړو او مشرقي ممالک او چین کې دا اوس مشهور دی مولوی صاحبانو د درشتم یو درشتم دا پریشن اکثر اعلی ایجاد کوونکي مسلمان سیدان ابوالقاسم زهراوی دی د درشتم ابن سینا 760 نه زیات دوايان ایجاد کړي دي 200 نه زیات دوايان چا ابن سینا ایجاد کړي دي مولوی صاحبانو د استرلاب او د لمر د ګرمۍ د ګړۍ استرلاب او د لمر د ګړۍ یعنی ساده ایجاد کوونکي دا مشهور حیدان احمد کثیر الفراغابی دی د استرلاب په ذریعہ د لمر سپوږمۍ د او سیارو د حرارت مشاهده کولای شي څلور سمندر کې د غرق شوی جهاز مالبار اويستو ماشين ایجاد کوونکي ابو سل اوس پورې دوی نشي کولای ټایټانیک د دوی راو باسي ګرما آیا مونږ ته تاسو ته ویل آیا مونږ ته ویل ما زما د خدای په وجود دا غټ دلیل چې تاسو ته ټایټانیک ورکړل ټایټانیک 1912 کې چې دوی جوړ کړو دوی پیل نه نعوذ بالله د خدای دا وکړل دا څوک نشي چې د څوک نقصان ورسې په پیل سفر کې
په 14 اپریل کې 2 ورځې پس دا غرق شو. اوس پورې تاسو ته کړی راوي بس الله ویلي چې ما غرق کړی تاسو اوس دوی سیل ته څه کوي صرف سیل کوي خو راځي نشي. څونه ټکنالوژي ده څونه فاست ټکنالوژي ده موږ دا کوو یو ټایټانیک جهاز نشي راځي. دا ورته تاسو به د دوی دغه په کمزورۍ نه ورته وایي چې باید ته د 15 کالو ماشومان نه تاسو ساينسدانانو تاسو ټول باندې د رڼا رفتار د اواز نه تیز دی. د دې دریافت کوونکی ابو ریحان البیرونی دی. د رڼا رفتار تیز دی خو د رڼا د اواز رفتار 343 کیلومتر فی سکند دی. سو او د رڼا رفتار 3 لک کیلومتر شابه دا ګوره چې کله برېښنا وي کنه پهله موږ ته اواز الته موږ څه کوو الته رڼا وګورو. رڼا ولې رڼا تیزه موږ ته رارسېږي او هغه نه وروسته بیا غرب شي چې دا خلک به ګمراه شي. دا د دې وجه دا ده چې څه شی د رڼا رفتار تیز دی نو هغه ډېر په تیزۍ موږ ته ځان نه رسوي. او د اواز دا رفتار خو 343 کیلومتر دی مولوي صاحبانو په سکند کې لاهور ته هم نه رسېږي. 343 لاهور موږ نه 500 کیلومتر دی. د رڼا رفتار د اواز رفتار هم کافي دی خو د رڼا ته خو نه رسېږي مولوي صاحبانو. د سمندر د اوبو جوړوالي ناب کولو ایجاد کوونکی د احمد کثیر فارابي د مولوي صاحب د ایجاد کړی دا. جهاز سره ګوره دا کله چې جهاز روان وي په هوا کې د سره چې وړه مرغۍ مو لګېږي ګوره دا څه کوي جهاز دړې وړې کوي جهاز کې بالکل پاکې ده سوری پکې کېږي دا ولې کېږي د هغې وضاحت پې موجود دی مولوي صاحبانو. د جهاز سره چې کوم مرغۍ په هوا کې ولګي نو جهاز ولې تباه کېږي. د ساينس وايي جهاز د 4 کیلومتر جهاز څونه رفتار کې 400 کیلومتر فی غنټه رفتار سره دا روان دي صاحبانو. 400 کیلومتر فی غنټه رفتار سره سفر کوي چې د دې سره یو کیلو وزن د مرغۍ کیلو د کوترې یا داسې د کارغه مارغه داسې ګټې د دې 1 کیلو وزن والا مرغۍ ولګېږي نو د دې مرغۍ وزن د رفتار د وجې نه 15 شپنو برابر شي. 15 شپنه یو دغه چې جهاز سره ولګي د دې وجې نه څه کېږي هغه ته نقصان رسېږي مولوي صاحب. ځکه بیا دی څه کوي لینډینګ کوي دا جهازونه والا کله چې داسې کارغه مرغۍ ورسره ولګي بیا ډایرکټ چې کوم خوا کې ورسره کوم وطن کې روانې د هغوی ایرپورټ ته زر لینډینګ وکړي ورته چې لکه دا ځکه چې 15 شپنه ګزار ته وکړو د رفتار د تیزوالي وجې ځکه خو چې دا رفتار تیز یو دا ګاډي اکسیډنټ وکړي راغونډ شي مکمل هغه خلک پکې چت پیتي ولې د دې ګاډي دا وزن چې دی دا 100 کیلو دی فرض مثال او د رفتار د وجې د وزن 500 کیلومتر 500 کیلو ته ورسېږي نو بیا چې ورسره مخامخ هم راځي نو 100 د درې 100 دغه دی دا 200 دی دونه نقصان نه کوي نو 500 دغه شو 500 د شو او بیا چې دا په داسې رفتار سره وجنګېږي نو دا بیا ډېر زیات نقصان کوي د دې وجې نه کوي منصبانو. د مرغۍ وزن رفتار د وجې نه 25 من برابر شي دا خرابوالی د رفتار د وجې نه کېږي. مولوي صاحبانو دا د قدیم او جدید فلاسفو نظریات ما چې دا ویلي زه بس ختم کړم واخر دعوانا. کوم سوال پاتې شو؟